الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لأهله والصلاة والسلام على أهلها أما بعد فقد قيل اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد بر محمد وأهل بيت محمد الصلوات سامعین محترم محرم الحرام سلورم شپه دی عظم الله اجورنا و اجورکم بمصاب اهل البيت علیهم السلام. عظیم ایام دی دی عنوان سره زیارت مبارکه عاشورا دعا نصرت اس محضر کې حاضر یم. زیارت مبارکه عاشورا کې 12 دعاوې تقریبا بهترین دعاوې موت اوسو براخي کې موت اوسو ته رسیدلې هغوی نه یوه دعا اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد بهترین دعا ده اندی واجنه څه ورد زبان جوړه کو دغه دعا هر وختي دغه دعا په ګورد سیمه تاسو زبان باندې وي حتی دا خپلو دعای قنوت کیا اندغه دعا ولویلو خدایا ایمو زندگی د محمد و آل محمد زندگی جوړه کی و د مو مارگ د محمد و آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین والا مارگ جوړ کی بهترین دعا ده. سوال پیدا کیږي څه ای دوی زندگی ویلی دنیا کې خو ډیر خالق دي څنګه د زندگی کوي بل چا زندگی مطالبه ویلی نه کوي دوی زندگی مطالبه کوي بل چا نه ویلی نه چې خدایا ما زندگی پلان کی زندگی جوړه کې ما مارګ پلان کی مارګ په شان ته جوړ کی نورو نه ویلی نه یو څه دوی نه آیو آیا دوی زندگی کې څه خصوصیات او امتیازات څنګه نورو بل چا زندگی کې نشته ها یقینا اندسي ده کچيري مود دوی زندگی مطالبه کوو نو دوی زندگی کې امتیازات خصوصیات څنګه بل چا زندگی کې نشته. مختصر بینو ان شاء الله ډیر مزاحم نه جوړیږم مثلا هغه کوم خصوصیات څنګه دوی زندگی کې شته نورو کې نشته. تاریخ کې ډیر غټ بدشيون تیر شوی دي او نن ورځې پورې دغه نظام شته مثلا چاته فوقیت ملاو دی خو هغه زندگی کې دغه خاصیت نشته مثلا یو بادشاہ سے تیر شي بل بادشاہ روشي ای گذشته بادشاہ ایبونه بینوي هغه باندې اعتراض کوي څنګه د سینو دا کاری خنه وکړو دا کاری غلط وکړو دا کاری غلط وکړو ایو بل باندې اعتراض خصوصا موت سیاسي کومي زندگی دي یو لوړ شي بل سروشي هغه هیڅ نه دي څه کړی دي بل روشي بل نه هیڅ نه دي ټایم ضایع کړو دا نظام سیاسي نظام
کسندی وجنی سے جمہوری نظام و الہی نظام کے فرق دا دے ای خالق ولکم نظام دے وی خدای ولکم نظام دے اگر کی فرق دا دے خالق والا نظام کی وہ بل باندې بلیم دے تو غلط وکړل تو غلط وکړل الہی نظام کی دغه نشته اندی وجنی کچری 1,40,000 انبیاء اټوله په یو ځای روشي دنیا ته یوې زندگی کې به ذره برابر اختلاف ونکسي چې بل سره اختلاف وي اندی شون سره چور د معصوم کچری اټوله په یو ځای روشي ای دوی زندگی کې با یو بل باندې بلیم او الزام ونکسي پس دوی زندگی کې دا خاصیت شته چې دوی زندگی باندې وحدت حکم فرما دے جابر ابن عبداللہ انصاری مکی کی مولا ابا عبداللہ حسین علیہ افضل الصلاۃ والسلام تو سبلند و سر صلوات اس مولا ابا مولا نے پختن وکړه ابن رسول الله ایتو ورور حسن مجتبی صلح وکړه ته ویلې جنگ کوي مولا ابو عبداللہ حسین اوالی مولا حسن مجتبی تایید وکړو فرمایش کوي صد مولا حسن مجتبی صلح باذن الله و ایما جنگ باذن الله ده کس تایید هغه باندې اعتراض نه وکړو نعوذ بالله مثلا نه یا اندیشان سره سفیان ثوری یو صوفی ده هغه شپږم امام محضر ترچی شپږم امام خرق لباس چولې ده اعتراض ورغوندي کوي ابن رسول الله ایتو نیک امیر المؤمنین خو ډیره ساده زندگی تیروله وسلدار لباس وای تا خرق لباس ده دالتا شپږم مولا څخه جواب ورکوي مولا امیر المؤمنین تایید کوي زندگی او تکوڅ یاغه داور فرهنگ امغه شو ایما داور فرهنگ تمدن تهذیب دا شی دی هغه داور کې چون کې اقتصادي مشکلات وو غریبانی ډېرې وي مقداد او ابو ذر او عمار او سلمان دا ټول غریبان وو مولا امیر المؤمنین نه غوښتل څه دوی نه بالاتر زندگی وکي خرق لباس وچی دی واجنه ونن ایما داور کې اقتصادي خواله ده بهتري ده رفاه ده خالق خارق زندگی ده کوي اوس کنن داور کې ز اماغه لباس وچم سکوم ایمانی کا امیر المؤمنین چولو د لباس شهرت جوړیږي و لباس شهرت اسلام کې صحیح نه ده دی واجنه زی دغه معاشري په مطابق لباس شو هغه خپل معاشري په مطابق لباس چولو کس هغه خپل ځای تایید وکړو خپل زندگی خپل جواب ورکړو هغه په باره کې هغه آیتونه رغلي دي یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه دغه زندگی په باره کې دي الذين اذا انفقوا لم يسرفوا تایید وکړو پس مو ویلې د اهل بیت زندگی انتخاب کړه څه خدای نه غوړ خدای دوی زندگی وای دوی مرګ دی وجنه سي دوی زندگی کې خصوصیات دي څنګه نور بل چا زندگی کې نشته دویم خاصیت دوی ته پروردگار کوم علم ور کړي دي ټوله دنیا را ولټو دا شی علم بلی چوتا نه دی ملو دنیا کې ډیر غټ غټ مثلا سکالرز بوي ډیر غټ غټ بوي خو یا غوي علم کې و د محمد و آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین علم کی اسمان زمکا فرق دے سورہ غٹ سکولر ویلی نوی سورہ غٹ آغا علم ذاتی نه دی یعنی ذاتی یعنی ځان سره نه راوړې دی نبی ځان سوړي قرآن دی والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا انسان ته داسې حالات کې دنیا ته قدم کې خلوص هیڅ باندې نه پیدي هیڅ باندې واقعا د سیده یا نه ایمو ته حیثیت انداشه دی یا نه دنیا ته قدم کې دوی هیڅ باندې نه پیګو کپیګو نه پیګو ویلې نه پیګو دی واجنه سمو علم هغه نه دی راوړي اندال ته بیا حاصل وو یو استاد نه بل نه ورو جوړ شو ایو هاته ورسیګو او بیا دا کوم علم دی دا اندیل ته پتی کېږي چې کله څه دنیا نه څوم ځان سره زداغه علم نشم وړای دي ته دی علم اکتسابی یعنی ما دالته حاصل کړي نه ځان سره راوړو نه ځان سره یولو دالته څوري سي زندګي مدغ علم سره تیر کړه خودوی ته کوم پروردگار علم ور کړي دي هغه علم لدونی دي دوی چراغ لاله علم سره متصف وگرنه وقت کوم یو حجت خدا چاہیے هغه نبی دي چاہیے هغه ولی دي دنیا ته څه قدم کې کدي عیسی علیہ الصلوۃ والسلام حوالی سره تو سوک سی قرآن سی انی عبداللہ
اتانی الکتاب وجعلنی نبیا. درو ورځو بچای دغه تکلم کوي زه عبدالله یم، اتانی الکتاب ما ته خدای کتاب راکړو انجیل، وجعلنی نبیا زه نبی وګرځولم. یا اندی شان سره یحیی په باره کې ای واتیناه الحکم صبیا، صبی یعنی بچپن، مو یحیی پیغمبر ته بچپن کې حکمت عطا کړلو. یا اندی شان سره مولا امیر المؤمنین چې کله خانه کابینه مور غویږي کې رسی پیغمبر غویږي ته پیغمبر وته چې یا علی څه وایا ادرو ورځو بچای ای قرآن آیتونه وته تلاوت کوي. یا اندی شان سره زمانه امام اجل الله فرجه شریف څه کله دنیا ته قدم کې گدی سار سجدی کې گدی شهادتین گواهی ور کوي. یعنی څه یعنی دوی علم لدونی دی رتللی سرا دوی عالمان دي، دوی ته رب تر په علم ملو شوی دی. دنیا کې بل څوک د سینشته زغوی ځان سره علم راوړي وینا دالته دې زده کوي سوره غټ سکالر څار څه جوړ شي دغه دنیا کې جوړ دی هغه نه دی رغلی تیار او بیا دې ځای نه وړیا نه ځان سره علم چاهي څومره غټ عالم ویل نه دي څه کله مړ کیږي هیڅ باندې نه پیږي بیا هیڅ باندې نه پیږي. مثلا یو غټ حافظ دی ټوله قرآن حفظ دی دغه حافظ د کوم علم څخه حاصل کړو چې ته حاصل کړو دنیا کې لګ لګ یو کاری نه بل کاری نه استاد نه بل استاد نه جوړ شو حافظ سو پورې حفظ نه استفاده کوي چې سو پورې کفسینسری کی روح شته سیلوي شته خو څه کله مړ شو ای قرآن 6000 نه ایبو آیتونه دي هغه آیتونه خو پرېږه د سیوا کلمات قرآن تلاوت نشي کوي دي ته دی حافظ. اما دوی کوم علم دی هغه زندګي او مارک سره تعلق نه لري وابسته نه دی راوړی یا علم ځون سره دی اوس کله دنیا نه چی عالمان دنیا نه چی بدن کې کارو شتایا کنيشتایا هغه قرآن تلاوت کوي شي تاریخ شته تاریخ گواه دی مولا عبد الحسن مبارک جسم کربلا زمکه باندې مبارک مرغله کوفی کې نو کې نزه باندې سوره مبارکه کهف تلاوت کې څه دنیا ته دنیا ولو ایمو وابستگی روح سره نه جسم سره نه دي چې ایمو جسم کې روح وی نو بیا مو قرآن تلاوت کوي شو کنه وینا پس دی واجنه مو دوی نه یو چې پروردگار مو ته دوی زندگی راکې ویل چې پروردگار دوی ته یو د څه علم ور کړی د دنیا کې کائنات کې بلی جو سره نشته دبل خاصیت اندیشون سره عصمت پروردگار عالم دوی ته یو د څه عمل ور کړی د څه معصومانه عمل دی هغه عمل باندې چوغته نشي کې خلای چې ته دغه ځکه مشکل دی ته دغه ځکه مشکل دی ته دغه ځکه نو د نور د دنیا ار یو فرد عمل کې یو مشکل روتای شي دیواجنه مو یو پیروي نه کوو دیواجنه مو هغه نه نه چې خدای ماته دوی ژوندۍ روکنه هغه ژوندۍ خپل مشکل سره روبرو دي هغه ژوندۍ کې خپل معصیت خپل ګناه دي څنګه هغه نه وایي چې خدای ماته دې ژوندۍ روکي دا څه په کور دي د څه چا ژوندۍ مطالبه کوم څه هغه ژوندۍ یوا پاک زندگی وی څنګه چوک دی اهل بیت طاهر علیه السلام پس دی وجنه مو یو اللهم اجعل محیاي محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد ودای تو سو علم کې دې کله چې انسان ایچای زندگی ځان د پر الګو نمونه ون سره خپلوي حوالی زندگی نه ځان خبروي موت و دا دعا زیارت شوران از دا کړی دي چې خدای مو ته دوی زندگی ای دوی زندگی نه سره خبر یم د اهل بیت زندگی نه سره خبر یم امامانو زندگی سره جوړه رجامه کې 2.5 کال زندگی کیږي 250 سال انسان سره رهبر معظم یو کتاب علی کړی دی ورته دغه 2.5 کال زندگی نه سره آگاه یم د مولا امیر المؤمنین زندگی نه 63 سال زندگی دی صرف شب ضربات نه د 63 سال زندگی نه مت سوره اطلاعاتی مولا حسنی مجتبی زندگی نه مولا حسین صرف کربلا نه مخکیا تقریبا 55 سال زندگی کړی دی سوره خبر هم د حسین زندگی نه کنه هم خبر ز بیا نشامل خدای ماته دوی زندگی ز خبر یې دوی زندگی کې چیو پس داغه د عام متوم توجیه کوي دي طرف ته زلک سیرت اهل بیت نه ځان خبر کوم اول چې د اهل بیت او سیرت څنګه د مولا امیر المؤمنین سیرت او سیرت زمانه امام اجل الله فرجه الشریف سیرت پورې دوی زندگی نه ځان خبر کوم بیا سوال وکم پروردگار ماته دوی زندگی مختصر غونډه کې
څه کله مو زیاراتو طرف ته مراجعه کوو، مثلا زیارت جامع کبیره، زیارت عاشورا، زیارت اربعین، زیارت جامع ائمة المؤمنین یا اندیشان سره نور زیارت امین الله دی که مختصر ونوان سره موت و سته دوی زندگی خیلی شوی ده. مثلا مولا امیر المؤمنین په باره کې اشهد انک جاهدت فی الله حق جهاده، مولا امیر المؤمنین زندگی خاصیت خیلی. یا امیر المؤمنین زه گواهی کوم چې تا خدای ته رسیدلی لیاری کې تلاش و مجاهدات وکړو، حق جهاد نهایتا مجاهدات، تا خدای ته رسیدلی لیاری کې تلاش وکړو. شپږم مولانا پوښتنه کوي مولای ته زندگی اصول، مولا ته فرمایش کوي چې ما زندگی څلور اصول دي. هغه کې یو اصل دا دی علمت ان عمل لا يعمله غیر فاجتهدت، ما ته دغه خبري یقین دی چې خدای ما په گردن باندې کومې ذمه خې دي، ذمہ داری خې دي، هغه مون علاوه بل څوک په ځای نشي راوړی. فاجتهدت پس ما تلاش وکړو. التای چې جاهدت دالتای چې اجتهدت تلاش کوشش. مولا امیر المؤمنین یای چې ما زندگی کې تلاش ده، موت ته چې عینونی بورعین و اجتهاد، موتانا اجتهاد غواړي، موتانا تلاش غواړي. موت ته کا غواړي چې زه ته امام جوړ شم، نو عینونی ما مدد وکړه. مولا چی سره؟ بورع، تقوا زری سره، اجتهاد تلاش زری سره. یعنی ایمو منون کې هغه خپای په بلی نه ویړولې څه کارور نوستي نه، هغه تلاش کوي، علمی میدان کی تلاش کوي، سیاسی میدان کی تلاش کوي، اقتصادی میدان کی تلاش، هر یو میدان کې هغه تلاش کوي چې بل څوک دوی نمبر یو نسی. امیر المؤمنین ځکه اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد، یا غوی زندگی کی تلاش دے پکور دے ما زندگی کیا تلاش وی، یا غوی زندگی کی کوشش و سعی دے پکور دے سی ما زندگی کیا تلاش و کوشش و سعی هر یو میدان کې مونږ چوک مخ کې لوړ نشي. زه په ګور د ټولو نه ټاپ باندې وم، زه په ګور د ټولو نه مخکې وم. یا اندیشان سره یایو وتبعت سنن نبیک، یا امیر المؤمنین تا د رسول الله سنتونو اتباع وکړه. سنن جمع سنت دی، یعنی یا امیر المؤمنین ته اهل سنت واقعی یې، تا د رسول الله ټولو سنتونو پیروي وکړه. ای رسول الله سنتونه تا اتباع وکړه. رسول الله سنتونه کوم دي په ګور دې سمو ته وکړو، رسول الله سنتونو نه ځان خبر کو. زکه غواړم چې اهل سنت واقعي جوړ شم. شیعه اهل سنت یو کتاب دی لیکلی تاسو لیدلې موي. اهل سنت شاته اهل سنت اخته یې څنګه د پیغمبر ټولو سنتونو باندې عمل وکي، الف نه اخلا یا پورې ټولو سنتونو باندې عمل وکي، هغه اهل سنت واقعي دي. د سینازه د پیغمبر سنتونو نه یو نیم سنت واخلم چې اهل سنت جوړ شوم، نه که زه غواړم یو بل څوک غواړي چې اهل سنت واقعي جوړ شي، په ګور د پیغمبر ټولو سنتونو باندې عمل وکي. پیغمبر سنتونو کې ټاپ سنتونه اهل بیت سره مینه وه. پروردګار زه د زهرا سره مینه کوم، پس که زه غواړم اهل سنت واقعي جوړ شم، په ګور د زهرا سره مې مینه وي. پروردګار ما باندې حسین ګران دی، زه د حسین سره مینه کوم. که زه غواړم اهل سنت واقعي جوړ شم، په ګور د حسین سره مې مینه وي. په ګور د علي سره مې مینه وي. پروردګار ما باندې علي ګران دی. اللهم والی من والا و عاد من ادا. د پیغمبر سنتونو نه ټاپ سنت حسین د پر آزاداری دی. که زه غواړم اهل سنت واقعي جوړ شم، په ګور د حسین باندې وژړم. وتبعت سنن نبیک، یا امیر المؤمنین تا د رسول الله سنتونو اتباع وکړه. حقیقت کې تا د رسول الله سنتونو اتباع وکړه. پس رسول الله سنتونو اتباع چا وکړه؟ امیر المؤمنین. زکه غواړم چې د مولا امیر المؤمنین نقش قدم په لون کوم، په ګور د پیغمبر سنتونو نه ځان خبر کوم، بیا ور باندې عمل وکړم. وتبعت سنن نبیک عملت بکتابه، یا امیر المؤمنین تا د خدای کتاب باندې عمل وکړو. زیارت جامعه کبیره کې څه یو عادتکم الاحسان، سجیتکم الکرم، فعلکم الخیر، ان ذکر الخیر کنتم اول و اصل و فرع و معدن و معوا و منتهى. اتاسو عادت احسان دے اهل بیت اطهار علیہ السلام، اتاسو عادت احسان دے، اتاسو فعل خیر دے، اتاسو سجیه کرم دے، تاسو اهل کرم یوی. زکه غړم زکه یم اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد. په ګور دې چې ما فعل خیر وی، ما کورونه خیر باندې منتهی کی. په ګور دې چې ما سجیه یا کرم ز اهل کرم مم. په ګور دې چې ما عادت احسان وی، ز احسان کوونکی جوړ شم. تاسو اهل خیر یوی، ز په ګور دې اهل خیر جوړ شم. ز په ګور دې اهل شر نه وم.
ویلی څه دعا د غواړم اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد. خدای دوی زندگی نو دوی زندگی خصوصیات دادی ځکه سوال کوم په ګور دی اولی دوی زندگی نه ځان خبر کوم چون کې اختصار باندې بنا د ډیر منستړي کوم. ای زندگی بیا مختلفی مرحلې دي، شخصی زندگی، فردی زندگی، اجتماعی زندگی، سیاسی زندگی، اقتصادی زندگی او سیسا دغه اټولو زندگیو کې مو نمونه عمل مو چوک ځان د پر جوړ کړی دی اهل بیت. ای دوی سیاسی زندگی وکسم، ای دوی اقتصادی زندگی وکسم، ای دوی معاشی زندگی، ای دوی خانوادگی زندگی، ای دوی فردی، ای دوی اجتماعی هغه زندگیونه ځان خبر کوم بیا خپل زندگی هغه شی جوړ کوم. بیا اللهم اجعل محیا محیا محمد و آل محمد. مثلا دوی خونی کې څنګه زندگی و، خونی کې دوی څنګه وو په ګورې زه خبر شوم پیغمبر خونی کې څنګه زندگی کوله، خونی نه بهار څنګه وو، مجلس څنګه وو زاپ ګور د خبر. مولا امیر المؤمنین څنګه وو، مولا حسن څنګه وو، مولا حسین زندگی څنګه وو زه په ګور د خبر شوم. خونی کې چې دوی زندگی و والدینو سره څنګه زندگی و څنګه شي سلوک زابیا والدینو سره وکم. اللهم اجعل محیا محیا محمد و آل محمد. یعنی کردارن زه په ګور د دوی زندگی اپنو زندگی والدین حواله سره یای. یو ورځ باندې چې پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله پیغمبر نه پوښتنه وکړه یا رسول الله د والد حق والد بچیو باندې اپلار حق بچیو باندې ځکه غوړم چې اهل بیت زندگی اپنو کو. نو پیغمبر وته څلور حقوق البته دا څلور منحصرا نه دي چې صرف انداز دي نه علاوه نور حقوق آشته. مولا امیر المؤمنین بیان کړی دي. مولا امیر المؤمنین حق بدی نه مخکې بیان کوم. مولا امیر المؤمنین یې چې ان للوالد علی الولد حق و ان للولد علی الوالد حق. والد ولد باندې حق دی، ولد والد باندې حق، یعنی طرفینی دي دغه حقوق. پلار بچیو باندې حق دی، بچیو پلار باندې حق دی. اما حق الوالد علی الولد ان یطیعه فی کل شیء الا فی معصیت الله. پلار زمانو باندې دا حق دی چې پلار اطاعت وکي آری وی خبر کې سوای خدای معصیت کې خدای نافرمانی کې ای والد اطاعت بیا نشته په ګور دي خدای اطاعت. اوس راځي پیغمبر ولې خبرې ته یا رسول الله ای والد حق پیغمبر دې څه څلور حقوق دي. الله یسمیه باسمه بچی ته نه دی په ګور څ پلار ته نامې سره غاغ وکي. احترام تقاضا ده چې پلار ته غاغ کوي لکه څنګه زهرا مرضیه سلام الله علیها غاغ کولو پلار ته څه کله غاغ کولو څه به وتل یا ابتا بابا زدیاین اللهم اجعل محیا محیا محمد و آل محمد. په ګور دې پلار ته نامې سره غاغ ونکم لکه څنګه ورمنی غاغ کولو زاو ته غاغ وکم یا ابت بابا یا بلې واغ احترام ولا نه ما وته وخلم. هیڅ بیبي ورا پورې غاغ کولو څه کله قرآن آیات نازل شو. قرآن کې مسلمانانو ته یو حکم کېږي سو مسلمانانو پیغمبر ته داسې غږونه مه کوئ لکه خپل منځ کې وبل ته غږونه کوئ. پیغمبر ته یعنی نامې سره غږ مه کوئ. یا یو ته یا رسول الله ای قرآن احترام کی بیبیا هغه یا ابتا پرېخله ورته ویله چې یا رسول الله دینه مخکې څه کله ورته ویله چې بابا پیغمبر به فورا جواب ورکولو. خو څه نن قرآن آیې نزول نه ورسته څه کله ورته چې یا رسول الله پیغمبر اعتنا نه وکړه جواب یې نه ورکړو. بیا دوی ته چې یا رسول الله بیا جواب نه ورکړو. دریا موري پیغمبر مخ ته راوړل څه مګرانی لوري زهرا دا آیات ته په باری کې نه دی نازل شوی چې تا موته یې یا رسول الله قول یا ابتی ته موته یې بابا ویلی چې تو بابا سره ارضا لرب پروردگار عالم رضی کیږي و ما زړه ته سکون ملويږي. پس څنګه وایم زاپ کور دې نامې سره وته غاغ ونه کوم. الله یسمیه باسمه. دویم لا یمشي بین یدی پلار نه مخکې مخکې په ګور دی لوړ نشي بچای پیغمبر دی. لا یجلس قبله کله یو مجلس ته وري چې پلار نه مخکې په ګور دی بچای کې نه ني. څلورم خبره ډیره دقیقه ده الله یستسب الله یعنی دغه بچای باعث جوړ نشي چې پلار ته چوک زیاړي وکي. یعنی بچی واجی نه مور پلور ته چوک غتی وګدي نه کی زکه غلط کور وکوي مو واجی نه مو پلور ته غزیالي وشي مو حق رعایت نه وکړ قیامت ورځ باندې مونږ د حق مطالبه کیدایش. یعنی بچای په کور د نجایز کور ونه کی څنګه زیاړي بیا پلور مور ته کیږي مثلا پلور مور ته دسي دسي تای پلور حق د بچی باندې څ الله یستسب الله پلور د پاره زیاړو باعث جوړ نشي
دا خدا والدین دی چه دوی سره ایمو فطری غریزی رشته ده ایمو نور والدین اشتا یا علی انا و انتا ابوا هذه الامه یا علی تو زی دغه مات پلارونیو ای دغه پلارونو په بری کې لا یستسب بلا بچیا ته پلار د پاره زیاړو 22 جوړ نشي هغه په بری کې یای سکون لنا زینا مو د پاره 22 ذات جوړ شه څنګه دا پلار د پاره زیاړو 22 جوړ نشم اندسي هغه والدینو د پاره 22 فاخر جوړ شم 22 زلات جوړ نشم پس دغه محرم ایامو کې په ګورته زده سي کار وکم خام دغه پلارون رسي خیاط شي و هم هغه والدین رسي خیاط شي الله یستسب بلا هم دغه والدینو د پاره کونو لارن سینا هغه والدینو د پاره څنګه اهل بیت طاهر علیه السلام دي مولا امام محمد باقر علیه افضل الصلاه والسلام اندغه حواله سره چې مو ته وګورئ اهل بیت د پاره 22 عزت جوړ شو مولا فرمایش کی چې کوي علاقه کې زیات آبادی خیلی تقریبا 10000 یا دینه زیاته دوره آبادی وی هغه آبادی کې صرف یو کور ایموي منون کوي نور ټول مخالفین وي دغه شیا دغه کور په کور د دسی جوړ وي دسی وی ک بهار نه چوک مسافر اوغلو پښتنه وکړه صدقې علاقه کې ټولو نه دیندار متدین پرهیزګار امانتدار چوک دي دغه ټول آبادی هغه طرف ته اشاره وکړي چې هغه یو خونه دي اگر چې اهل بیت منون کی دي دسی په کور دې جوړ شوم الله یستسب بلا پلور د پارا زیاړو 22 جوړ نشي ولا تکون علینا شینا مو د پارا 22 ننګو اور جوړ ز مو په اهل بیت یادېږي د اهل بیت تو شیا د کرداري وکسا په کور دي سبوی د پارا 22 ننګ جوړ نشم پس والدین سره څنګه برخورد وکم لکه څنګه وای خیل ورته پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم کله معراج ته تشریف راوړي ډیر مقامات ولیدل جنات جهنم وغیرہ یہ چې دوران کې عرش کناري باندې یو بهترین انسان څخه ډیر زیات اکرام دي کیږي هغه باندې نگاه پرې وته یو کاس دی هلته عرش کناري باندې عرش کی طرف ځای دی چې ځای دی د معمولی ځای نه دی عرش کی طرف ته ځای د مولا ابو عبد الله حسین دی روایت کې دي دغه روایت خپل مولا ابو عبد الله حسین بیان کړي چې زی څلورو کولم راغلم پیغمبر محضر ته وعنده ابی ابن کعب پیغمبر سره څنګه ته ابی ابن کعب نو سه پیغمبر صحابي دی زه کله راغلم پیغمبر مو ته یو جمله ویله مو سلام وکړو پیغمبر د مو ته کو مرحبا بک یا حسین یا زین السماوات والارض حسین ستړی ماشي او د اسمانونو او د زمکه زینات حسین ستړی ماشي اسمانونو زینات ایو اسمانات دونه اسمانونو واقعا څومره عجیبه کائنات پورته ایدغه ټولو زینات پیغمبر کول په مطابق حسین دی اسمکه زینات حسین دی ابی ابن کعب تعجب کی شو دغه خبره ته یا رسول الله تو نه علاوه بل چوک ایدغه مقام حقدار نشي جوړیدای ته د حسین ته یای نو پیغمبر یو جمله وته ابی ان الحسین فی السماء اکبر منه فی الارض همو دغه حسین ستې څلورو کولو کسي د اسمانونو کې دینه زیات بلاندې د ازمکه کې څه څومره کسي دینه اسمانونو کې زیات بلاندې دغه جمله سره مقصد مکتوب عن یمین العرش عرش کی طرف ته د جمله لیکل دي ان الحسین مصباح هدى سفینه النجات امام عز و بر و فخر و شرف امام عز فخر و سفینه النجات مصباح یعنی عرش کی طرف ته ځای هغه د مولا ابو عبد الله حسین دی دا عرش کی طرف ته هغه کاسې څګلولې دو پیغمبر تعجب کې شو پښتنه ونه کوي چې دا چوک دی چې دومره عزت سره دالته دی ته کو یا رسول الله د کی دوه خاصیت د خاص کی چې دالته مقام متبر کړی دي د دوه خصوصیات دي څنګه دوه خصوصیات لم يمشي بنميمه دا نمام نو چغلخور نو یو دا باد صفات ورکی نو چغلخوری ډیره باد صفات ده فضیل عیاض لیدلې مو توبه کړي او حقيقي مانو کې بیا عارف جوړ شوی دی شاګردانی تربیات کړي دي هغه شاګردانو کې یو بهترین شاګرد صفاخر ور باندې کولو جنکدان ټیم کې وته روغلو بیمار شو جنکدان شو فضیل عیاض وته روغلو کیناستو ته قران تلاوت ور باندې شروع کړو ته کوم باندې قران تلاوت ما کا اخر نه لګيږي قرآنی باند کړو فضیل عیاض شاګرد باندې وته کو خو وایي لا اله الا الله وته کو نه یایم نه کایلوم نه یایم ویل نه ته په سیمودرو خوري کړیو
مثلا مرتد دنیا نه لوړو خوب کې وته روغلو دت کو پلان کې اتوخ سي خو مو ډیر خوري کړي څنګه مرتد دنیا نه لوړي وته کو څو ګناهونه وي چې تور پټي مو کول هغه کې وا ګناه داس مو کله کله شراب چیګل دویمه ګناه داس زه حسد وم حسد دریمه ګناه داس زن لامام و مو چغل خوري کوله یعنی نمامی باعث جوړيږي چې انسان عاقبت خراب شي دی په باره کې لا يمشي بنميمه دا کس دغه ځای او ته ملو دي د نمام نه او چغل خور نه او دویم برن به والدی یا لی والدی والدینو سره مهربان وو پس وکسي والدینو مهرباني انسان چی ته رسوي پس څنګه وکم څویم اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد په ګور دې والدینو قدر اهل بیت نزد کوم بیا غن ورسره زویل شم چې اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد خدای ما ته د اهل بیت زندگی عطا کی خدای ایمو مرګ د اهل بیت مرګ جوړ کی واقعا دغه ایام دی اندی د لپاره بس تاسو زحمت مت تمام کړو پس که زه غواړم چې دغه دعا ول ویلو نو اول په ګور دي چې اهل بیت زندگی نه ځون خبر کو چې اهل بیت زندگی یعنی څه که ځان منه ده خبر کړي بیا څه نشم په نو وایا غوي زندگی د مجالس اندی د لپاره دي چې مختصر غونډه کې آگاهی او نور تفصیلی آگاهی ز په ګور د خپل زندگی کې خپل حاصله کوم ویلی چې مربوط یا من دوی سره که صرف ورد زبان لګلګای زبان دا جمله جوړه شوې ده چې خدای ماته دوی زندگی رو کې نور زندگی نه تور سپی نه خبر بیا هیڅ نه ده بیا نشم جوړی دا مقام ته بیا نشم رسیدای پس په ګور د سوال سره سره ز تلاشا وکم اهل بیت زندگی نه ځون خبر کوم بیا خدای نه وګړم خدای ماته توفیق عنایت کی چې زه د اهل بیت اطهار علیه السلام زندگی اپناو کوم پس والد بچیو باندې حق ای بچیو والد باندې حق ای بچیو څه حق دی ایو حسن اسمو ایو حسن ادب ایو علمه القرآن خروغ نما خروغ ادب تویر کی وہ قرآن تعلیم تویر کی قرآن تعلیم د پلارونو باندې حق دی بچیو پکور دی قرآن تعلیم تویر کو کچیر قرآن تعلیم او تنویر کول قیامت ورځ ما بچان ما گریوان ته لوس چای چې پلار ته مو ته قرآن تعلیم ویل نه درکړي پیغمبر څه فرمایش کوي ویل لاولاد آخر زمان من ابائهم آخر زمانی اولاد باندې وای وی هلاکات وی خو پلارونو طرف نه من ابائهم المشرکین چې پښتنه وکړه مشرکانو طرف نه وتد کو نه من ابائهم المسلمین مسلمانانو طرف نه بیا تفصیل نزدګي تفصیل کې بیا وته هیڅ قرآن ته اهمیت نه ور کوي واقعا کچېری نور علما موت او ست ډیر تاکي چې ز په ګور دي آری و میدان کې مخ کې و آری و میدان کې ټاپ باندې و آری و میدان کې خودی طرف ته په ګور دي متوجي وم وسا نور تعلیماتو کې نور سبجیکټو کې څشتو څنګه قرآن کې نشته هر یو هغه خبره څنګه تشتو قرآن کې به طریق اولاش تا دی یا کومي خبرې دي څنګه آل تشتو نهج البلاغه کې نشته اره و خبره دال تشتو قرآن کې اشتو نهج البلاغه کې اشت پس په ګور دي د نور تعلیمونو سره ز په ګور دي نهج البلاغه تعلیمه ور کوم ای قرآن تعلیمه ور کوم صحیفه سجادیه نه خبر کوم اندس نور زیارات نه خبر کوم ویل سي ما باندې حق دی بچیو که زه غواړم چې اهل بیت سره آشنا کوم په ګور دي سره ولوم دالتا آشنای کوم اهل بیت نهج البلاغه سره صحیفه سجادیه سره اندس نور امور سره آشنا کوم و سره سره کو انفسکم و اهلیکم نار مزداقه جوړ شم په ګور دي خپل ځونه جهنم ور نه وساتم بچیا جهنم ور نه خدا به څنګه ستم څکله ځون سره اهل بیت طرف تروان کوم بیا جهنم ور نه ستای شم که اهل بیت نه است دستلوړم نه خپل با جهنم ایندن جوړ کوم بچیم با جهنم ایندن جوړیږي پس اندی واجنه اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد پس والدینو حق بچیو باندې بچیو حق والدینو باندې عبدالله ابن عمرو عاص ایوه جامع کې نوسته چې دی وخت باندې مولا ابو عبد الله حسین تشریف راوړو عمرو عاص وای دی هغه عمرو عاص جنگي سفین کې مولا مخالف جنگیدل دي اما عمرو عاص وای عبد الله چې کله مولا باندې نگاه پریوتو تپاسیدو مولا حسین تپاسیدو خالق ته ویل من سره هو ان ينظر الى رجل من اهل الجنه فلينظر الى هذا چوکا څو غوړي جنتی تسترګي وغړي حسین تسترګي وغړي مخالف دی حسین خو هیڅ جنتی انسان سکله کې نستو یو کاس روغلو پښتنه ونه کوي څنګه ته وسکینو ستو کو عبد الله تغد مولا ابو عبد الله حسین د سکایلی چې جنتی دی نو که جنتی د بلل نو بیا سفین کې ویل خپل پلور ریکابو کې ته مولا امیر المؤمنین په خلاف جنگیدلې
ساری ټیټ کړو د کوم نه غوښتل زړه سره م څه دوی سره جنګ کړی وي زړه سره م جنګ نه کول بیا ویلې لوړې ای پلار آداب و احترام واجب ای پلار خبره منشورات کوي که سالته مولا امیر المؤمنین هغه وا جمله شته څه ان للوالد على الولد حق وحق الوالد على الولد ان يطيعه في كل شيء الا في معصيه الله بچی باندې پلار دا حق دې ساری وی خبرې کې پلار اطاعت وکي سوای خدای معصیت کې خدای معصیت کې به پلار اطاعت نه چلےږي بیا پکور دې خدای خبره ومنو دالته اوس انده کا سوته ای سکچيري مولا حسین حق دی نو بیا ویلو سوچینګي د کوئی پلار اطاعت د کو اصلا مولانا پښتنو عبد الله ابن عمرو اوس ځون سره راپوسول روغله مولا ته دی مولا دا سفین کې جنگیدل دی دوی څه پلار اطاعت واجنه حسین سره وجنګ او دې دا خبره ټیک دی مولا دوی څه نه اپلار اطاعت دی هادا پوری دے اپلار اطاعت دی هادا پوری سغا توی خدای معصیت طرف ته بو نزی که خدای معصیت طرف ته د بیای بیا اپلار خبره ما منه پس دی دا کوم کار وس سفین کې موالد بزرگوار په خلاف جنگیدل دای غلط کار دی دای نافرمانی دی خدای معصیت دی کرے دی پس والد حق دی بچیو باندې اندیشون سره ای بچیو حق دی والدینو باندې کربلا ته عمر سعد سره د زوای حفص راغلل ملاقاتونه شوي دي یو طرف نه عمر سعد راغلو حفص راغلو یا غلام راغلو دی طرف نه مولا عبد الله حسین شهزاده علی اکبر او ابو الفضل العباس ډیر وازونه و نصیحتونه وته وکړل عمر سعد ایمول یاري نه پڅانګ شه موسره جنگ ما کوا ځون باندې را هم ک بچي باندې را هم خو خبرې نه ومنل څکله مختار قیام وکړلو عمر سعد سار مختار دربار ته راوړل شو حفص د عمر سعد زوی دربار کې نوست وو څکله خپل پلار ساری ولیدو افسوس وکړلو نو اغلا بعد بیا مختار حکم وکړلو حفص چون کې کربلا کې شامل و دویا قاتل کا کسه قران هغه آیي باندې عمل نه وکړو کو انفسکم اهلیکم نارا خپل زنونه جهنم نه وساتو خپل بچیا وساتو هم عمر سعد جهنمی شو هم زوی حفص جهنمی شو کچری دوی اهل بیت او صراط اپنو کړي وي نو دو خپل عمر ساده جهنم نه بچ کېدو زوایا بچ کوای شو پس موت او کوي اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد خدای موت د اهل بیت او زندگی عطا کی صرف دې لپاره یې خدای ته ورسېګو صرف دې لپاره جهنم ور نه بچو خدای موت حقيقي معنو کې د محمد و آل محمد زندگی اپنا والی توفیق عنایت کی دغه ایام اندی د لپاره کربلا سره آشنا شم کربلا نه خبر شم چې د کربلا چي دی کربلا کې چي شي وی د حسین چوکو حسین څو وخت زندگی څنګه دغه خبر شم بیا خپل والی کوشش وکم صرف لطف اندوش ولی د پاره نه چې زه وورم مثلا خپل کردار هغه شی جوړېدل کوشش ونکم نه دوی فایده نه رکوي کس عاشورا ټیم پاسای نه دی عاشورا عبادت ته بهترین عبادت بهترین ضیافت دینه بڑکر ز خدای ته نشم رسیدای صورت ز حسین زری سره خدای ته رسیدای شم بلی ویل یاری باندې ز پروردگار ته نشم رسیدای هغه د جعفر شستری بزرګور هغه جمله څ اټولا صفونی نجاتی اټولا صفونی نجات اگرچه دا مفهوم روایتونه خسته شوی دی خو جمله روایت ولا نه دي طول سفینة النجات صفون نجاتی خو سفینة الحسین اوسع و اسرع حسین نجات کشتی هم وسیع ده هم سریع و سیر ده تو سوک شد دقو ایامو که یا دین ورست 40 ایامو که سور خلق حسین طرف ترسی جوک در جوک حسین طرف تر خدایا موتا ده حسین کشته که ده نجات کشته که زای عطا وگرزوالی که و تا آخر ما حسین نجدا ما که پروردگار دنیا که رتا حسین زیارتون آخرات که رتا ده محمد و آل محمد شفاعت نصیب که واقعا حسین دیر عظیم ده ده کربلا آغی سانه اول شهید تذکره غورم سخبلو مختصر و الفاظ اسراوکم توسلا ده حسین آخ قیام اول شهید 17 زوایاو ډیر میړانه یاو سفیر حسین او هغه مسلم ابن عقیل صدی شخصیات حواله سره یو اندیشون سره هانی په بری کې څخه کربلا کې درې شخصیات ابو الفضل العباس مسلم ابن عقیل او هانی ابن عروه نبی ابو کربلا نقشه دا شینو
مولا باب عبدالله حسین سے انتخاب کړو سفارت دپاره معمولی شخصیت نه و مسلم عظیم متدین پرهیزگار متقی عالم شخصیت و دیو جن مولا باب عبدالله حسین سفارت دپاره انتخاب کړو سفیر عنوان سره واستولو ترز ویاو د ام البنین بی بی لور هغه مسلم ابن عقیل کور والا دی یعنی کربلا کې څه ډیره خرچه شوي دی هغه د ام البنین بی بی شوي دی زمنیا شهیدان شوي دي المسیح شهیدان شوي دي داماد هغه شهیدان شوي دي مسلم راغلو تفصیلا نه بینم راغلو حسین سفارت سره کوفې ته ځان راورسول کوفې کې ډیر خلک راغلل مسلم لاس باندې حسین دپاره بیعت وکړو کسه کوفه یو درس دی ما تا دپاره څه کوفي کردار پکار دی اپناو نه کو زه پکار دی حبیب والا کردار اپناو کوم اخیره پورې ودرې کوم کوفیانو غوندې کې نیمې لیارې مرګلی جوړ نه شم نیمې لیارې کې حسین پرې نږدم د عاشورا موضوع ته دا ښیي راغلو کوفې ته ډېرو زیاتو کسانو د مسلم لاس باندې مولا ابا عبدالله حسین دپاره بیعت وکړلو خو بیا اندغو کسانو د لاسه مسلم تنها پاتې شو هغه وخت هغه باندې راغلو څه کله المنځ نه بعد سترګې وغړولې وروسته صفونو کې هیڅوک نشته تنها مسلم بهر ووتو مسافر و چوکر لوړ شي یوې خونې دیواله ته کېناستو تکیه یې وویل یوه مؤمنه راووته سترګې وغړولې کوفې نورې چولې خالي دي خو دیواله سره څانګ ته دروازې سره څانګ ته یو جوان سهارې زنګنو کې ایښی دی ته کو جوان دلته څه کوي کوفې حالات مناسب نه دي څه خپلې خونې ته لاړ شه ته کو مؤمنې ما کوفې کې خونه نشته زه غریب یم زه مسافر یم ته کو چوکې زه مسافر یم ته کو سفیر حسین مؤمن نوا سفیر حسین نمای سهوری دو حسین نه ما ټوله خونه قربان ارځای مو خونی ته راغللو مسلم والمستیای وکړله وضو دپاره یې اوبه وغوښتلې وضو یې وکړلو المنځ باندې ودرېدو دغې مؤمن یو ځوی ابن زیاد سره و څه کله شپې ټایم خونې ته رسي خبریږي چې مسلم کړه دی پیغام مې وروړي ابن زیاد ته ابن زیاد مسلم پسې ما ګر څخه یې مو کور ته راغلی ابن زیاد فوجونه رسي چې کله د فوجونو راتللې اوازونه مسلم واوري خونې دروازې نه بهر وځي غاړې مسلح شي بهر وځي هغه مؤمنه کور ولا مؤمنه غږ ورباندې کوي مسلم اندک خونې کې دفاع وکړه خونې نه بهر ما وځي یوه جمله دوته یایي ته کو زه نه غواړم څه مه ووایه چې نه هېچا عزت پیمول شي زه نه غواړم چې مه ووایه چې نه دا ظالمان یې تاسو کور ته داخل شي مسلم غیرتمن و مسلم ته خو د نه غواړې څه ته ووایه چې نه د یوې مؤمنې کور عزت پیمال شي خو کاش مسلم کربلا کې د لسم مازدیګر باندې موجود وی اجرکم الله مسلم بهر هوا تو چاکې مجال نه اوس د مسلم مخ ته راغلی هغه کوم څه په سلار دی یو ور ابن زیاد ته پیغام واستوي ابن زیاد لږ فوج راوسته بیا واستوي اخري پیغام ورته رسي چې یوه کس ګرفتارۍ دپاره ته دومره بار فوج غواړي جواب کې ورته ابن زیاد د کوفې سبزی فروش سره ما مقابله نه دی د علي وریاره سره ما مقابله دی د علي وریاره سره ما مقابله دی آخر کې یا دوکې عنوان سره مسلم گرفتار شولو اگر نه چا کې مجال نه اوس د مسلم مقابله یې کړې وی ایوې لیارې کې یو غوندې کې یوه کنده لوغه باندې
خاصو خشا کې واچول مسلم هغې لیارې باندې ځان پسې راوستو کله هلته ولوېدو مسلم ته دی مسلم که چیرې تسلیم شوي توره مونږ ته واپس راکه مو تا ته امن دیر کوو خو بیا مسلم هغه سره خیانات وکړلو هغه کومه وعده یې ورسره کړې وه هغه وعده یې پوره نه کړله ګرفتار انداز کې زخمی دارالامارې طرف ته روان شولو کله دارالامارې ته راغللو دربار ته رانوتو چې هغه ورباندې وکړو مسلم امیر ته د سلام ویلې نه وکړو مخې واړولو هغې لیارې طرف ته کومې باندې حسین روان و السلام علیک یا ابا عبدالله تدگاه اما امیر صرف حسین دے امای سلام حقدار صرف حسین دے تدگاه مسلم څه وصیتونه خو نه لري تدگاه څو وصیتونه مشته یو وصیت مې دا دی څه قرضه مې کړې وه زه چې کله شهید شم ایما زغره وغیره خرڅ کوی هغه ته قرضه ورکوی دویم وصیت مې دا دی تږی یم تږي اوبه ورکوئ اوبه ورته ورکړلی شوي مسلم مبارک شنډې زخمی وي یو اورې وینې قطرې هلته اوبو کې تالی شوي مسلم اوبه لرې کړې لږې نورې راکوئ نورې ورکړې بیا داسې دریم اورې ځان سره دی مسلم ایتا قسمت کې تنده لیکلي دي مسلم تا قسمت کې تنده لیکلي دی څنګه به نه وي لیکلي تنده مسلم څه د تا مولا به د درو ورځو تږی شهیدي هغه نه وروسته یو وصیت مې دا دی که کیدای شي مولا ته پیغام واستوئ څه مولا کوفې ته مه رسه کوفیان بې وفا دي مسلم دارالامارې طرف ته بل طرف نه مولا ابا عبدالله حسین مکې نه روان دی کربلا طرف ته لیارې کې غاږ یې وکړلو انا لله و انا الیه راجعون ما عباس وروره قافله ودروه خیمې ولګوه بیبیانې کوزې که مولا خدای خیر وکړه زه نه ولم وایي څه امامات پنجه یې مخ ته ورته ونیوله عباس لږې سترګې وغړوه لږې سترګې وغړوه کله ابوالفضل العباس سترګې وغړولې ورته که مولا یو جوان د قسم دارالامارې باندې چات باندې دی دا چوک دی مظلوم دی سر باندې توره نیولې شوي دی ورته که عباس جیرې سترګې وغړوه کله یې ځیره ننداره وکړه ورته که مولا دا خو امات رضوای مسلم دی دا خو امات رضوای مسلم دی مولا ته امامات تکات سره مولا کوفې ته ورسه ورته که عباس صبر وکړه صبر ورته که مولا عباس امامات تکات سره ورته که عباس صبر وکړه ورته که مولا مسلم ډېر بیله دی ورته که نه عباس بیله نه دی لږې سترګې وغړوه کله یې سترګې وغړولې یوه بکرو کې پټه ورملې ولیده بګرو کې پټه ورمنې ولیده تد کوم مسلم بیله نه دی که درمنه زهرای جنازې دپاره راغلی دی هغه نه بعد مولا حکم وکړلو عباس لږه د مسلم وړه لور ما ته راوغواړه د مسلم وړه لور ما ته راوغواړه د مسلم وړه لور څه کله ماما ته راغلله ماما سینې پسې ونیوله ډېره مینه یې ورسره وکړله سار باندې ورته یې مینې نه ډاک لاس تېر کړلو دوې وړې وړې ګشوارې راواخوستې مسلم لور غوږو کې واچولې السلام علیک یا ابا د مسلم وړه لور د کوم ماما دسې معلومیږي څه یتیمه شویه دومره مینه د کوې ما سره حسینه پلار مې شهید شوی وي ته د که حال لورې پلار د شهید شوی دی خو ما خفه کېږه که مسلم نشته زه خوشتا یم لورې مینې نه ډاک لاس یې ورته سار باندې کېږدولو
سنے پسے ونیولا وڑے وڑے گیشوارے غویگو کیو تواچاولے بل طرف تا خیمے دروازے باندے واوڑا بلبلا ویلوڑا وا اگے چکلا دا منظر ولے دو د مسلم لور سرا دے بابا حسین مینا گوی سار باندې وتا میننا ډاک لاس تیروي غویګو کې دی وړې وړې گیشوري چوي وشودا نقطه واخستا څه یتیم سره د مینه کیږي د یتیم سار باندې د میننا ډاک لاس روای شي غویګو کې دی وړې وړې گیشوري چوای شي غویای څکلاندا وړا بلبلا د لسم ازدگار باندې خیمون روتا دی خواندا تاماوا چوک با موسرا مینا وکی دی خدا امید و چوک با ما خویگو کی وڑی وڑی گیشوری واچوی خو مگر سپاتوا چا ظالم د دی وڑو گیشورو پس روان دے الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین